پکې ولا وکړي غزان دي الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء أخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير به انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون دے پس کم طرف تاسو اڑول کی گئی فالق الاصباح شلون کے سرون کے د سبا دے اراوخکن کے د سبا دے او گرزول دا شپا آرام او نور او سپوگمئی د پار دی حساب دا اندازہ د زورور پوا بادشاہ دا او دغه صفتونو والا الله هغه ذات ته چې ګرځولي دي ستاسو د پاره ستوري د پاره چلار عمومي تاسو پاغه سره پتیارو د اوچه او د لوندې کې تحقیق تفصیل سره بیانو من آیاتونه د پاره د قوم چې پويږي وهو الذي يودال الله ذات ته چې پیدا کړی تاسو د یو نفس نه
پس تاسو د پارا زائد قراری او زائد امانت ته یقینا تفصیل سره بیانو من آیاتونه د پارا دا قوم یفقهون چې پوي او هو الذی او د الله هغه ذات ته چرالیږي د باران باران پس راوبا سومن پاغه سره غیاګان دار یوشي سراوبا سومن داغینا پاغه سره خضرن شینکه راوبا سومن داغینا دانه لاندې باندې او د کجورنا یعنی د کسوړو داغینا غونچی دی نزدې وجنات او روبا سومن باغونا د انګورنا او خونه او انار چې یو شان دی پونه کې او یو شان ندی په میوه کې نو ګورئ تاسو میوه د اغه تا کله چې میوه اونی وی وینغه او داغه په خېدو تا یقینا پدې کې خامخا دلایل دي داغه قوم د پاره چې ایمان راړي او ګرځلی د دای د الله د پاره برخیدار پیریان الان کې دای په اپیدا کړی دی الله دولارا او دای جوړی دی الله لرا زامن او لونه بغیر د دلیل نه بغیر د پوهه نه پاک دی الله او بلند او بالا دی دا غسنا چې دا خلک ورلا بیانې سورہ انعام کې سلسله را روانه وا په دې خبره باندې چې د الله ذات او صفاتو کې برخیدار نشتا الله رب العزت د پاره توحید ثابت ته او د الله ذات او صفاتو کې برخیدار نشتا اثبات د توحید او رد د هر قسم د شرکو په سورہ انعام کې دا خبره راتلا او پداسی او ناشنا نهج را روانه وا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته وی مسله د توحید ذکر کو الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور اغا الله چې تیارې او رڼاګانې ګرځولې دي او ځمکه اسمان پیدا کړی دي صفاتونه د خدای توپ صرف داغ دي دلائل ذکر کو دایبه اعراضم کوي دایبه تکذیبم کوي او دایبه استهزام کوي لیکن ورتوای تاریخ د زمانه وګورئ چاچ استهزاء تکذیب او اعراض کړو دا غي انجام څه شو دلائل ورته بیانوا او دا ورتوایا چې زما کار داده چې زبد الله توحید بیانوم زما کار داده چې قرآن به دنیا ته رسوم و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به ومن بلغ کله چې تا دا کار کو نیو طرف تبا مجادلین می یجادلونک یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین خو سبا کافرو کې داسې خلقی چې هغه به تعالی خپل ناراضي خود تانه با نور خلق منکی اذیت تبه نه پریدي وهم ينهون عنه وينأون عنه خو تخویف دنیاوی او اخروی ورکوا او صبر کوا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا انبیاء صبر کړو تبام صبر کې نو چې انبیاء صبر کړو او تبام صبر کې یو دور براشي او هغه دور کې چې څنګه په خواني تباشیو نو دارنګ بدای تباکم فقط عذاب القوم الذين ظلموا
خدای سرا امتحانات برازي خطب خپل ملګری ځان ترا نږدې کې ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. امتحانات برازي عقبی اولا وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا. دای بتاته وی ولی आवाज ته پويږي وتوای او आवाज ز پويګم پما د الله احسان دی ز شکر گزارم. بیا به دی وی مړه دغه یو مسله د زده کړې ده بلا مسله در نه درځي خو شرک ته او مشرک ته او بدعت ته بدعتي دی وای او دا دل ذکر کوم چې کافر او مشرک بدعتي دا جدا جدا شي د پاکونه دا دل ذکر کوم چې بې ایمان جدا شي نه دلایلم ذکر کو او عقبات امتحانات برازي خود دلائل ذکر کو او دی توایا چې ګوریات ساتي یو دور در باندې ران د دنیا کې اوم او آخرت کې اوم او ورته ګورا چې دا ذکر مسله کوم نو دا आवाज معنا دا ابراهیمم کړه دا او هغه سره نور انبیای کرامم کړه دا څنګه چې دا غي مخالفین او ملګریو نستاب او مخالفین او ملګری خو یاد ساتکم الله چرنا او تیرې پیدا کړو نو اوس ادله عقلیه ذکر کړي او پدا سے ناشنا انداز باندې چډیر ناشنا اشاره کړي هغه تیارې او رڼا چې کوم الله پیدا کړو نو هغه الله فالق الحب والنوا دانه چې شلول شي اډو کې شلول شي او تیغ راو باسي دغه سه به انقلاب راولي او دا غمړو کافرو په کورونو کې انقلاب براشي موحدین به پیدا شي. فالق الاصباح هغه الله چې جعل الظلمات والنور هغه به دا ظلمتونو تیارې وشلې پاره کې به سبا راولي شپه به د آرام شي او استعمل ګری چې تاوتار کلیوي هغه به نور او سپوږمۍ شي څنګه چې نور او سپوږمۍ باندې حساب کیږي نو ستا صحابه به د ایمان معیار وګرځوم او اب داسې کم چې اب ستوري کم څنګه چې خلق په ستورو باندې لار معلومي ظلمات البر او بحر کې نو دارنګ بستا صحابه نمونه کم او پاغه به خلق لار معلومي د هدایت دارنګ داسې به کم چې دنیا برزخ او اخرت دا به د آرام کم او باغ به داسې سمسور کم لکه باران چې د بره نراشي نو قرآن به داسې راځي او دا باغ به سمسور شي په باغ کې قسمه قسم میوه لیکن قسمه قسم طریقو سره آغا میوی وی نستا په باغ کې به هم هر قسمه میوه وی سوک به مجاهدین کم سوک به فقها کم سوک به مالدار کم هر قسمه میوه وی خویات ساتي اغین بکار اخلی او هغه صحابه با د مشرکین رد کئ چې سوک مشرکین بالجن دی مشرکین بالعباد الصالحین دی یا نور دا غیر رد بکئ دا صحابه رجوما للشیاطین بامی نو ادله الله ذکر کئ او پدې ادلو کې دغه ته اشاره کئ دلائل ذکر کو اللہ برانا راولی ان اللہ یقیناً اللہ تعالی فالق الحب شلون کے ددانے دے سرون کے ددانے دے حب آغا دانے لویلے کی گی لک جوار غنم والنوا او داڑو کی دا میوی آغا ڈھکے اغیتنا وا ویلے کی گی
لکه د بادام اډوکې د کجوري اډوکې ا اوشلی او تیغ پکې راوباسي سرنګې چې آغا دانې نه تیغ راوباسي سرنګې چې آغا اډوکې نه تیغ راوباسي یخرج الحی من المیت راوباسي دغه سي الله تعالی ژوندي لرا من المیت د مړنا الله اکبر ومخرج المیت او راوخ کن کې د مړی ده من الحی د ژوندینا الله اکبر دا تمام خبرو تا شامل دا یو خدا گورا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی یخرج الحی من المیت ژوند راو باسی د مړینا ژوند د مړینا راو باسل معنا الله اکبر دکا پیر پکور کے مسلمان پیدا کول لکد آزار پکور کے ابراہیم پیدا کول و مخرج المیت من الحی راوبا سن کے دمڑی من الحی د ژوندینا مڑرا پیدا کی کافر من الحی د مسلمان نا لکو گورا آغا اللہ اکبر دا حضرت نوح پکور کے وګورا کنعان تا دا حضرت نوح پکور کے کنعان تا وګورا دا چا پیدا کا دام کولشی نو دارنگ دا دی تفسیر یخرج الحی اغا جوان دے بچے راو باسی من المیت دا اگینا و مخرج المیت اغا مڑا اگی راو باسی من الحی دا جوان دی چرگینا دا ټول ته شامل دی حاصل و مګور دا معنا نه ده یا یخرج الحی راو باسی اغا اللہ تعالی الحی اغا تارو تازہ شن گیا گانو لارا من المیت دو اچ اڈوکینا و مخرج المیت راوخ کن کے دے داغا اوچو اڈوکو من الحی دا آغا اللہ اکبر دشنو شنو انونا او دشنے میں وینا پاغے کے یو اڈو کے راوزیں یا یخرج الحی من المیت راو باسی جوندے من المیت دم مڑینا ما نمڑے نطفینا او راو باسن کے دے آغا میت لرا مڑے نطفیلا من الحی د جوندینا دا انقلابات اللہ راولی نو خفکی گما آغا اللہ رب العزت چستا دا اللہ اکبر دا تمام نظام ستا مخی تپروت تے دے ابو جہل پکور کے عکرمہ با پیدا کی عکرمہ اغا بیا پلار تولار دے نو بل طرف تو گورا دا ابن عبید دے کافر پکور کے دا غزویہ با پیدا کی ویتا ولی ویلیو چه پیغمبر صحابت زلیلا دا انقلاب براشی نو آو گورا آغا مشرکین مکہ دا غی کورونو کے اللہ مسلمانان پیدا کرو نو آغا طرف تا منافقینو کے اللہ مسلمانان پیدا کرو نو یہودو کے اللہ تعالی اللہ اکبر مسلمانان پیدا کرو رات رات انقلاب رات آغا انقلاب رات دار رب کریم خی کعبہ میں پیدا کرے زندیق کو لاوے بت خانہ سے وہ صدیق کو اہلیہ لوتے نبی ہو کافرہ زوجہ فرعون ہو وے طاہرہ زادہ آزر خلیل اللہ ہو اور نوح کا گمراہ دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر غیر کو اپنا کرے اپنوں کو غیر پہم سے بالا خدا ہی ہے تیری عقل سے برتر خدا ہی ہے تیری زکا خرب کریم وی دا ہر سکولشی نو انقلاب براشی ذالکم اللہ دغا صفت نوالا تاستوام اللہ دے فانا تؤفکون
कम तरफ ता अड़ोले की गई तासो माड़ोले की गई द तौहीदना माड़ोले की गई द सुन्नतुना राशई राशई हाँ पैगंबरा हाँ पैगंबरा दे बल दलील तो गोरा फालिकुल इस्बाह फालिकुल इस्बाह शलउन के दे सिरुन के दे अल इस्बाह सबा लरा माना फालिकु ज़ुल्मतिल लैले बिल इस्बाह शलउन के दे दागश पेद त्यारो लरा प सबा सरा त्या रदश पे बौशलई सब बाबा पकरावली अल्लाह अकबर वजाल लैला सकना औगर जवले देश पे लरा सकना आराम आराम व शम्स वल कमरा और नवर औसपुगमई द पारा द हिसाब ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम दागा दा अंदाज़ा दागा जोरवर इल्म वाला नाशना इशारा दा दलील खुज़ाहिर दे सबारा वली पागतिया रोके सबारा बसी लेकिन दा खुय्यौ दलील ज़ाहिर दे लेकिन देखी इशारा दा जमा शेख बज़िक्र कौल शेख द खाल रह मुद्दज़िल्लुल आली आगई बज़िक्र कौल वे दे के देता इशारा दा ओ पैगंबरा संगा चे आगा संगा चे आगा त्यारो के सबाराशी न दारंगे दा जुल्मतुना द जहालत द शिरक दा जुल्मत द जहालत द बिदत दा जुल्मत द जहालत द फाहश उर्यानी दा जुल्मत पदे जुल्मतुनो जुल्मातु के देखे बा यौ सबाराशी आगा सबा खुब सबावी वजालल लैला सकना दागया शपबहुम दा आरामी ज़का खु पैगंबर पाक वेलियो जितुकुम बिल हनफियतिल बैज़ा मा तासुता तौहीद वाला तक स्पिन दिन रावड़े दे आगा तौहीद वाला तक स्पिन दिन दोमरा सपा लैलुहा कनहारिहा लैलुहा दा गया गशपाम दा सेदा लका रज चेदा दा से रणा रणा दा शपबहुम दा आराम उगर्जी आगा शपाओ गोरा आगाम दा आराम उगर्जेदा पैगंबर पाकवे द कालो डका जनाना द यमन औ द सनआना बरा रवाने आगा द यमन औ द सनआना डका द कालो जनाना दा बराजी सोग बवरता पलार की नौदरेंगे औ दागनबा सकिस्म गलता मुतालबा द गला वगैरह न कहीं हज़रत उमर दौर दे दशपे यो इंसान निकाब पोश द उख द पासा नास्ते हज़रत उमर दौर दे हाँ रियासत मदनिया दे आगा द हज़रत उमर दौर गोरा हज़रत उमर अगेला मखित की गई आगा जनाना वही जदया मन्ना द कालो डकर आलम माता खुल्लार के चरता डाकू नदर आवते नुनन मदीना तुर रसूल के गल सके चमा मखित उदरे द हज़रत उमर पर जड़ा शो वतेवे ज़ामीरुल मुमिनीन उमर यमा अमीरुल मुमिनीन उमर यमा ज़गल नेमा खज़ावर तवई जाड़े वाले चे अमीरुल मुमिनीन दा जाड़े वाले वे जाड़म ज़का चे मा द पैगंबर पाक न दाउरी दलियो चे आगा दे अमन्ना द कालो डका खज़ा दा बराजी औ सोग बवर तसनवई दासे द अमन यो दौर बराशी व जाल लैला सकना व शम्सा वल कमरा नवर औस बुगमई आदि साब द पारने नो दारंगिस्ता सहाबा दा बनवर औस बुगमई कमा अल्लाह अकबर स्ता सहाबा दा बनवर औस बुगमई कमा संगा च खलक अल्लाह अकबर बनवर औस बुगमई बांधे आगा अल्लाह अकबर शमसी औ कमरी दकलुनु हिसाब न कहीं नो दखपल इबादातो थोल स्ताद सहाबे करामो पर तर्ज बांधे बकम अल्लाह अकबर ज़का खुरब्बे करीब वहीं आमीनू
आमिनु कमा आमन अन्नासो, ईमान रावड़ई खुदा से लका संचे दे खलकु ईमान रावड़े दे, यानी सहाबा किरामो पशान ईमान रावड़ई। ज़का खुरब करीम वही फ़इन आमनु बेमिसले मा आमनतुम बि फ़क़द इहतदौ, कदे खलको स्तासो द ईमान गुंत ईमान राड़ अल्लाह नो हिदायत बबियामु में यहूदियत के हिदायत निष्ठ दे, नसरानियत के हिदायत निष्ठ दे, हिदायत तासो के दे यहूदियत द पारे मेयार उगरजो ईमान द सहाबो, द नसरानियत द पारे ईमान उगरजो मेयार उगरजो ईमान द सहाबा किरामो, नो द मुनाफिकीनो द पारे ई मेयार उगरजो ईमान द सहाबा किरामो, नो मुशरिकीन मक्का पारा मेयार उगरजो ईमान द सहाबा किरामो, अगैद खपल आमालो हिसाब को नो आगा से को संच सहाबा किरामो को, ज़का खु सहाबा किराम अल्लाह मेयार द ईमान दे लकन वर औस पगमई च हुस्बान दे औ दा अंदाज़ा द जोरावर बादशाह दा ई सादत बज़ोर बाजू नेज़ ताना बख्शद खुदाए बख्शिंदा वहुवल्लज़ी नवारोस पगमई उमर आज़ा, लेकिन दा अल्लाह आगाज़ाते चे गर्ज़वली दी स्तासुद पार स्तूरी व पैगम्बरा मेहनत कवा स्ता सहाबा बदा से कम लका पशान दस्तूरो ले तहतदु बेहाफी ज़ुलुमातिल बर्र वल बहरे, दे द पारा चिल्लार मुमई तासो पागे सरा ज़ुलुमातुल बर औ बहर के, ज़ुलुमातुल बर औ बहर के द उछे दुलुंदे पतियारो के। अल्लाह अकबर लकुंते गोरा दलील ख्वाज़ह दे, लेकिन गोरा चे लगी संगा मजमून क़ुरआनी त गोरा सहाबा नवर औस पुगमई नो सहाबा स्तूरी स्तोरो के आम तौर सरा दरे फ़वाइद दे क़ुरआन करीम ज़िक्र कई। यौ फ़ायदा दलता च सहाबा ले तहतदू बिहा फ़ी ज़ुलुमातिल बर्र वल बहर, पागे सरा लारे मालूमेंगी नो बल तरफ तो उगोरा सहाबा स्तूरी अल्लाह खाइस द आसमान दे वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमस्वाबिहा, खाइस द आसमान दे नो दारंग दस्तूरो बलयो पाए दादा रुजूमन लिश्शयातीन, नो दलता दस्तूर न मुराद सहाबा किराम, दस्तूर न मुराद सहाबा किराम का अल्लाह सहाबा किराम अब स्तूरे उगरजोम संचे स्तोरों के फ़ायदे नो दारंगे दा पायदे सहाबा किरामों के गोरा संचे स्तूरी द आसमान खाइस्ते नो आसमान वाला द पारा अल्लाह अस्हाब मोहम्मद दा खाइस्ते द उम्मत अस्हाब मोहम्मद दा खाइस द उम्मते नो दारंगे संगा चे आगा स्तूरी रुजूमन लिश्शयातीन नो सहाबा किराम रुजूमन लिश्शयातीन, कला दा गई दलासा अबू राफ़े मुर्दारीगी नो कला दा गई दलासा चदे नो बल काफिर अल्लाह अकबर। बुखारी जल्द सानी के यौ वाक़या राज़ी, बुखारी जल्द सानी के अबू राफ़े बारक रसूलुल्लाह वे सोक दे छिमालबा आराम रा कीदा बूरा फेना अब्दुल्ला इब्न अतीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पासे द वेज़ेम या रसूल अल्लाह तले दे औ नाशना उगदा वाक़या दा ज़े इशारे कोमा आगा अब्दुल्ला इब्न अतीक वही मा जान बांधे सादर वाचो छिगिन क़ज़ाया हाजत तनास्ते मा खाम माजी घर के वे दरवाज़े द कला बंद उनकी दरवाज़े वाला आवाज़ को चिराज़ा का ना वे ज़वर दन शुमा वर दन शुम औज़ाय में मालूम का चिद चाबियाने कम जाए के खुदे चिकल लाड़म तोरा त्यार दा खिंजीर खलक ते टोला कलारा चापेरा दा उदे द पैगम्बर पाक खिलाफ लिखिया दे दबा खलक द पैगम्बर पाक खिलाफ तो दोल वे कला खलक लाड़ल खपलो खपलो कमरोता नो हर चा पसे द बारह में जंजीर बन का वर पसे में लाक वाचो बिया लाड़म दता में आवाज़ हो का दवे सो के पदे टाइम
وی غزار میں اوکا پتیار کے نو دبڑلوی جوڑے کڑے دوبارہ ور ترالم اوتا مالکا یا ابا رافع زما شیخ القرآن والحدیث علامہ محمد یار بادشاہ رحمہ اللہ بمانا کولا مالکا یا ابا رافع وی ابو رافع سڈر ڈر دخیجی سڈر را رکے وی د بیاوی چې چارا باندې غزارو که نو ما معلوم که چې د کم ځای پروت دی وی ما ورله په خېټه باندې نیزه کې خود تیاره کې او دومره زور مې په دبره نه وکړه چې د ملا د اډوکي کرچ مې واورېده خو بیا مې ملګرو ته مې وی چې راتله نو روایت کې راځي اخیرنۍ پوړی ما وی که ختمې شوې وه اخیرنۍ پاتې وه را پرېوتم خپه مې ماته شوه پنډۍ کې 2 ځایه شوه چې خپه مې ماته شوه پنډۍ کې 2 ځایه شوه نو پټکې مې د سر نه لر که قوا مې ته تاو که ملګرو راته وی راځه چې ځو وی ما وی چې نه اله بزم چې د دې کافر د مرګ اعلان واورم نو اعلان شو سحر مسرا غټم اعلان شو الا ان ابا رافع قد قتل ابو رافع مردار کړه شوی دی دا اعلان مې واورید پیغمبر پاک لرا لما ورته مې مردار مې که وی دا خپه دی ولې تړی ما چې رسول الله ماته شوی دا رسول الله لاس مبارک را کاغه وی خپه جکه جوړه شوه معجزه د رسول الله وا نو رجوما للشیاطین دارنګ کعب ابن اشرف هغه ته وګوره هغه څنګه محمد ابن مسلمه مردار کړی دی دارنګ ابو جهل ته وګوره څوک ځي نو هغه له غزار را خلاصوي معاذ او معوذ نو عبدالله ابن مسعود آتے نه سر کټ کوي رجوما للشیاطین صحابه کرام د کافرانو د پاره رجوما للشیاطین نن خلق رال دین نے خونسا مشکل جوڑ کر د صحابہ کرامو نقش قدم تے فاتح ہے وہ تو پیچھے جانا پڑے گا ریوس گیرو لگئی د کافر زوئے ریوس گیر ملگو د صحابہ کرامو آغامو نو دلتا درم فائدہ گورا لے تحتدو بها فی ظلمات البر والبحر چه سنگا ستورو سرا د اوچه او دلوندې لارې معلومولی شي نو صحابه کرام هغه هم داسې دي چې هغوی باندې لارې معلومولی شي داسې ستوري دي پیغمبر پاک مسلم کې روایت راځي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم اسمان ته سر پورته که او روایت کې راځي ډیر به رسول الله اسمان ته سر پورته کو او چې کله سر پورته که نو النجوم امانت للسما فاذا ذهبت النجوم اتى السما ما توعد دا ستوري د اسمان د پاره امن دی کله چې ستوري لاړ شي نو اسمان ته به آفت او مصیبت راشي کم چې واده ده وی بیا وی وانا امانت لاصحابي ز امنیم د پارا د صحابه کرام خپلو فاذا ذهبت انا اتا اصحابي ما يوعدون زچلال شم زما صحابه کرامو باندې با مشکلات او مصائب مصیبتونه راشي دغه شانته وا قسم مصیبتونه رالل د پیغمبر د تلونا په صحابه کرامو باندې خو بیا پیغمبر پاک وی واصحابي امانت لامتی کہ زما صحابہ امن دے زما د امت د پارا فاذا ذهب اصحابی اتا امتی ما یوعدون کله چې زما صحابه لاړل زما په امت باندې با داسې مصیبتونه راشي کم چې دا غي سره وادي دي قسم فتنې داسې براشي الله یو روایت کې راځي نبی علیہ السلام میں داسې یو دور براشي یو ډله به جنگیږي په هغې کې به یو سړی آواز وکړي برکت د صحابه کرامو ګوره هغې کې به یو سړی آواز وکړي هل فیکم من صاحب رسول الله تاسو کې هغه څوک شته چې هغه د پیغمبر پاک ملګرتیا کړې وي یعنې صحابي وي خلق به وي او نو هغوی له به بیا فتح نصیب کړی شي بیا به یو سړی بل وخت به داسې راشي بیا به یو جنګ وي نو هغې کې به څوک آواز وکړي هل فیکم من صاحب اصحاب رسول الله تاسو کې داسې څوک شته چې د صحابه ملګرتیا یې کړې وي یعنې تابعین نو هغوی ته به هم فتح نصیب شوي چې هغوی ته هم فتح بیا به یو زمانه راشي
بیا به یو زمانه راشي، هغه زمانه داسې زمانه به هغې کې به آواز وشي هل فیکم من صاحب اصحاب رسول الله، تاسو کې هغه څوک شته چې د پیغمبر د صحابه او د ملګرو ملګرتیا یې کړې وي، معنا تبع تابعین، نو هغه به وایي چې آو نو هغې له به بیا الله فتح ورکوي. دغه خو وجه ده چې پیغمبر پاک وایي خیر خیر امتی غورا چې دی زما د امتنا هغه زما زمانه ده قرنی ثم الذین یلونهم بیا تابعین بیا ثم الذین یلونهم بیا تبع تابعین چرته راځي اکرمو اصحابی زما د صحابه کرامو عزت کوي د دې احترام کوي فانهم خيارکم دا ستاسو غوره خلق دي ثم الذين يلونهم بیا دای سره چې څوک ملاو شوي وي او بیا چې دای سره څوک ملاو شوي معنا اصحاب تابعین تبع تابعین د دې عزت کوي چرته راځي خیر قرنی ثم الذين خیر القرون قرنی غورا د پیړونا زما پیړی دا خیر القرون قرنی غورا د پیړونا زما پیړی دا ثم الذین یلونهم چرته راځي پیغمبر پاک وی لا تسبوا اصحابی زما صحابه کرامو ته کنزل مکوي چرته پیغمبر پاک وی مثل اصحابی فی امتی کالملح فی الطعام لا يصلح الطعام الا بالملح زما د صحابه کرامو مثال په امت کې داسې دی لکه طعام کې مالګه بغیر مالګې طعام داغې سخوند نه چې زما صحابه پکې ني داغې به سخوند دي. اوس تینا خلق صحابه کرامو باسي سوکرال الروافض په دې محرم کې صحابه کرامو خلاف بک کون کی دا لسم محرم په دغه باندې راوتون کی هغه صحابه او پسې غب کون کی دا وګورا دا هغه پښتانه شیعه وګورا هغه پنجابي شیعه وګورا هغه خنازیر وګورا د صحابه کرامو خلاف بک کون کی وګورا او کله د یزید په اړه کې او بیا چې ځان ته سنی وي نو هغه هم د یزید په اړه کې صحابه کرام بدنامي ظالم خبروم نه صحابه کرام بدنامي الان کې پیغمبر پاک وي چې زما صحابه پکې نه داغه امت خو بیا د سره مزه نشتا نو سوکرالل هغه قول او فعل د صحابه او حجت نه نو سوکرالل وی رجی د صحابي قول سره سنتیت نه ثابتېږي نو داغه خو اړو څه معیار نشته شتره به موار چې په کومه باندې ورغه کجې خرا چې چا په خپه واړو لا داغه ده د نن زمانه غیر مجلد کجې خرا چې چا په خپه واړو لا داغه هغه کجې خرا دا هغه وي صحابه کرامو ته هیڅ ضرورت نشته بک کوي کله به وي زه دویم اذان نه کوم دا د پیغمبر نه ده ثابت کله به شل رکعات تراویح نه کوم دا نه دي ثابت خبر نه ده چې پیغمبر پاک سویلی دی پیغمبر پاک خدا نو ویلی س خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم پیغمبر پاک دا نو ویلی س علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین علیکم بسنتی چر ترازی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ فی اصحابی اللہ فی اصحابی ویریگی دا اللہ نا فی اصحابی زماد صحابہ کرام پبارکی دا اللہ نا ویریگی لا تتخذوهم عرض من بعدی زماد وفات نباد اغد اعتراضنو نشان مگر زوی هغه د اعتراضونو نشانه مگر زوی پا غیبان دې تاسو اعتراضونه مکوي الله ولی پیغمبر پاک وی فمن احبهم فبحب احبهم چا چې دای سره مینا وکړه دا مینه زما سره دا زکات دای سره مینا کوي ومن ابغضهم فببغض ابغضهم د چا چې دای سره بغض ده دای زما سره بغض ده نو زما د بغض د وجنا دای سره بغض کوي
کم سړی چې وای حضرت عمر بدعت کړی دی دا خنزیر کدی وای زه اتباع د پیغمبر پاک کوم نو دا خنزیر دی دروغ وای دا عمر سره بغض دی نو ستا بغض د پیغمبر سره دی عثمان سره بغض دی نو ستا بغض د پیغمبر پاک سره دی دا حضرت علی سره بغض دی نو ستا بغض د پیغمبر پاک سره دی دا عبدالله ابن مسعود سره بغض دی نو ستا بغض د پیغمبر پاک سره دی فببغض ابغضهم بیا ناشنا خبره پیغمبر پاک کوي ومن آذاهم فقد آذانی چا چې دیلا تکلیف ورک فقد آذانی دا تکلیف مال را کړی دی یا من آذاهم چا چې دیتا بدی ردی ہوئی نو دا بدی ردی ما تویلی دی ومن آزانی چا چې کنزل وکړه ما تا نو فقد آز اللہ دا کنزل اللہ تدی دا بدی ردی اللہ تدی او چا چې بدی ردی ہوئی اللہ تا فیوشکو ان یأخذا اللہ بے یورز راگیر کی دا خو پیغمبر پاک ویلیو لہذا صحابہ کرام سر بغض دا پیغمبر پاک سر بغض دے دا موایا چھ حضرت امیر معاویہ بدعات کریو ہاں دا مرزا خنزیر پا پنجاب کے چراو تیرے دا غامدیت خنزیر توب اگورا دا مرزا خنزیر اگورا دا صحابو تا بک بک کون کی دا پختنو دا خنازیر شیعگان اگورا نو دا پنجابا شیعگان اگورا آغا دا ایران آغا سپیو گورا نو دارنگ دا دنیا دا تمام سپیو گورا آغا سپی لگیا دی دا صحابہ کرامو خلاف غاپی پیغمبر پاک وی دا سر بغض دا ما سر بغض دے دا تا بدر دے دا ما تا بدر دی دی دا ما تا بدر دی دی صحابہ کرام اللہ اکبر معیار دا ایمان دے آمینو اللہ عرض میں دا کہو دستورو فوائد اگورا یو فائدہ دستورو رجوم للشیاطین نو صحابہ کرامو چاہا تمام شیاطین اگے پل لاس مردارور نو بل طرف تا زینت دا آسمان استوری نو زینت دا زمکی صحابہ کرام نے نو لے تحتدو بہا سنگا چی پستورو باندے لار مندلے کی دا نو دارنگی صحابہ کرام خود راہ پر نتے غیروں کو ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا داغا صحابہ کرامو حال اگورا داغی خود دا حالت دے ایمان دے ولی با معیار نے ولی با ربی کریم دا نوئی آمینو کما آمن الناس ولی بنوئی فإن آمنو بمثل ما آمنتم ولی بنوئی چھ رب کریم دا غیبارک وی اولائکا کاتابا فی قلوبہم الایمانا دا دی پزرل کی ایمان رب کریم لکل دے ولی بنی چھ رب کریم وی کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان کفر او فسق گناہ چھ دینو ما تا ستا اللہ بدخکارا کردے حببا الیکم الایمانا ایمان صحابہ تا محبوب خکارا کردے ولی بنی چھ پیغمبر پاک ورطا دعا گانے کئی ولی بدانی لتہتدو بہا فی ظلمات البر والبحر و محبوبہ محنت کوا دا صحابہ کرام بدی نور او سپگمنشی دا صحابہ کرام بدی رجوما للشیاطین شی دا صحابہ کرام بدر لجماعت جوڑ شی دا با زینت دزمکی شی او دا با دا سکم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ تفصیل سر بیانو منگ آیاتنا دا پارا دا آقوم یعلمون چی پوئی گی چی کم خلق پوئی گی نو آغتبا آیاتنا آبادا نکی چھ تاریخ راخلی او قرآن پا غیبان دے تلی خو علم نی نو تاریخ راخلی منگ آغا تاریخ چھ شیعو جوڑ کردے دے پا غی کی اصحاب محمد بدنام کردی دی زقت عن نمانم
چې د صحابه یو بل سره بغضو زما رب خو وی اذلت علی المؤمنین اعزت علی الکافرین او د ماته وی د حضرت علی او د معاویه د یو بل سره بغضو زین نمنم ستا تاریخ دروغ جوړ کړی دی زما قرآن کریم خو ماته دا وی محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم ز څنګه ومنم چې اصحاب محمد د یو بل سره بغضو قطعا نه منم قرآن نه مني پیغمبر پاک نه مني زه څنګه ومنم بیا په صحابه کرامو کې هغه خاص مقام چې دی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نو بیا مقام وګوره د عمر رضی الله تعالی عنہ د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ نو د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا غي مقام وګوره نو اخو بیا نمایا دي صحابه کرامو کې هغه خلکو ماپ نه کړو او خاص کر پدی محرم کې دا زما استاد علاقه دا بدعتیان نام نیم شیعگان شي پلسم محرم بدی لګیای نو لکه د شیعو به مکر کوي او خبر بنی او د صحابه کرامو خلاف بلیږي او بیا به د دروغ فضایل راو باسي وای په دې لسم محرم باندې چې چا خو خوراکونه وکړو نو ټول کال به خوراکونه کوي ټول کار به دا خواره خوله نیولي د دروغ حدیث ته په پیغمبر دروغ جوړ کړی دا شړو ته خوله به دې نیولي ټول عمر به د شومې الوا ته ناسته د مړي الوا ته به ناسته او دغه به خورې ازته وخوره که نه ټول عمر تاسو دغه وخوړل او پردو څلوېښتو ته ناسې کیندړو ټول عمر تاسو دکه د لسم محرم پر ورځ باندې ښه خوراکونه وکړو خو بیا چې د نو ټول عمر څلوېښتۍ ته یا کلیزې ته یا هغه څښا الوا ته ناستې چې د غنمو په څښاوړو کې پخ کړي هغې ته ښه ښکلی ناسته او پرتلک ته دې خواږړی نیم دې په خاختک څښا کړی او نیم دې چې کمیس ښا کړی او کمیس کې راوړی دغه ته به ناستې دا دروغو پیغمبر باندې احادیث جوړول او ورتپل او دا چې کوم دنو فضیلتونه بیانول سپک راشي شیخ الاسلامان وای زمونږه تجربه ده تجربه را په دروغ د تجربه کړي وهو الذي دا صحابه کرام دا بدا سے کم چې د دنیا خیستا د دې چې د نو برزخ خیستا د دې اخرت خیستا وهو الذي دا الله هغه ذات ته انشاکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده دیو نفسنا فمستقر تاسو د پارا زائد قراری دے چرتا الله د پلار پشا کې ومستودع زائد امانت ته الله اکبر د مور پرهم کې نو فمستقر زائد استاسو د پارا په دنیا کې او زائد امانت ته مستودع په برزخ کې مستقر په برزخ کې و مستودع په آخرت کې ټول ته شامل معنا مخ کې نات سعید وی صحابه کرام هغه د پلارانو شاگانو کی اولا چه سعیدو رحم ترال نو سعید شو دنیا کی دا غید سعادت اغا ایمان رب کریم نصیب گرزو نو پا برزخ کے دا غی سرا بلند معاملہ اللہ بلند معاملہ نو الت جنت کے اخیرت کے خوبیا دا غی سرا ناشنا معاملہ سنگا معاملہ دا اللہ اللہ یو واقعوام ورنہ ڈک پروکتی احادیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چرت صحابی رازی جنگ کئی اوئی گورے آغا دے مالا دا احد دا طرف نا دا جنت بوئی رازی نو جنت بوئی ورلا رازی چرت آغیتا اللہ خپل جنتنا دنیا کی مخت کئی دا حضرت اللہ سمیہ واقعو گورا چھ جنت و رب کریم مخت نیولے دے اللہ دا سے صحابہ کرام اللہ لکد حضرت عمر واقعہ مشہور دا پیغمبر پاک وی عمرہ زلالما نمایو خیستہ بنگلہ لیدا پاگے کے خیستہ ہورا ناستا دا خیستہ بنگلہ میں لیدا ما تپوسو کو چدا دا تلما خو ما تپوسو کو چدا دا چادا نوی ما تا جبریلوی چدا دا عمر دا عمر دا
اغله تیار شوی دا نو ما ته ستا غیرت یاد شو چې دی به بد وګڼي نو زه لاړ نه شوم. نو عمر په جړا شوی تا باندې به غیرت کوم د الله پیغمبره، ستا د وجې نه خو موږ ته دا هر څه نصیب شوي دي، ستا د وجې نه خو موږ ته دا هر څه نصیب شوي دي. نو هغه مخکې نه سعادت د صحابه کرامو نو بیا وګوره چې کله رحم ته راځي نو سعید وګوره، سعید و سعید. الله اکبر. یو روایت کې راځي الله چې کله رحم هغې ته نطفه لاړه شي یو فرشته مقرر ده او د قبر خاره راواخلي او هغه د نطفې سره واغږي، د نطفې سره واغږي چې کوم ځای کې به دا انسان خخیږي. دغه حدیث نه بیا بعضی علماء کرام ناشنا نکته راوباسي وای ابو بکر او عمر او پیغمبر پاک د یو خار نه پیداو نو زکه په یو حجره د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها کې دفن شوی دي. دا غي خار یو وا دا غي خار یو وا د ابو بکر او د عمر خارا د پیغمبر پاک د خاروا او هغه سره زکه خخ شوی دي. منها خلقناکم وفيها نعيدكم فمستقر ومستودع. د پلار په اسلابو کې ولا اسلاب آبا کې چې صحابه کرام سعادت منو نو بیا چراغلی دي رحم تا نو التم سعادت من نو بیا چراغلی دي دنیا تا نو ایمان ور رب کریم نصیب کړه دے الله سنا شنا سعادت تے. پیغمبر پاک ہوئی لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی. اللہ لا تمس النار مسلمن رآنی او رآ من رآنی. آغا مسلمان چاچی زلی دل ما نو آغا با اور والا خوالام نرازی یا آغا سوکلی دل چاچی زلی دل مانا یا صحابی دے یا تابعی دے. اللہ ماشاءاللہ د صحابہ مقام تو گورا پیغمبر پاک وئی چې زی صحیح کړم نو دا صحابی دته اور حرام دے نو بیا آغا چاہتا اور حرام دے چې آغا زما صحابی ولید اغه زما صحابی ولید مقام د سعادت دنیا کې نصیب شوه دے نو برزخ الله هغه د جنتونو د صحابه کرامو دے نو بیا ور پسې ځانو اخرت د صحابه کرامو هغه اعلی دے. قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون. یقینا تفصیل سره بیانو من آیاتنا د پاره دا قوم یفقهون چې غي پويږي ځان پوه کوي. وهو الذي ندي دلیل تو ګورا وهو الذي انزل من السماء ماء. دا الله خو هغه ذات ته چرالېږي د برنا ماء باران. آغا باران رازی پس راو باسو منگا پاغی سنا گیا داریوشی راو باسو منگا داغینا تراو تازا گئی لنا راو باسو منگ داغینا دانی متراکی بعد لان دی باندے او دا کجورونا یعنی دا کسولو داغینا کنوان دانیتن غنچی دی نزدی و جناتن او راو باسو منگا باغونا دا انگورونا او راو باسو منگ زیتون او خونا راو باسو منگا زیتون خون او انار مشتبهن چی یو شان دی پونا کی یو شان ندی پمیوہ کی پانی یو شان خمیوی جدا جدا دا نو انظرو الى ثمره اگوری داغی میوی تا کلچ میوہ اونیوی وینغی او داغی پخیدو تا لکھو اگوری لکھو گورئی نو سرنگی چی باران رازی دارنگی قرآن برازی او کسویب من السمائی فیہ الظلمات ورعد و برق. نو سنگا چی باران رازی والبلد الطیب یخرج نباتو بی اذن ربی. نو دارنگی دبرنا با قرآن رازی او چی سنگا پا باران باندے سنگا پا باران باندے ترو تازگی راولم او باغات سمسور ومانو دارنگے ستادا باغ دا صحابہ کرامو دا باب سمسور کم سنگا چی قسمہ قسم ترو تازگی وی نو دارنگے ترو تازگی دا صحابہ کرامو بوی. کل لخکر بدر تا ترو تازگی دا نو کل لخکر اللہ اکبر روان دے احتا نو کلا ابواتا کلا بواتا کلا عشیرتا کلا یوخا کلا بلخوا کلا مصر تا نو کلا روم تا. اللہ اللہ او آغا بلاد
الله پیغه چې کم نه نو سرسبز او شاداب کړو. ځکه پیغمبر پاک وی ما من احد من اصحابي يموت بارض الا بعث قائدا ونورا لهم يوم القيامه. کما زمکه باندې چې زما صحابه شو نو پرز د قیامت باندې بده د دای قائد او مشر. څنګه چې باغ کې کجوري وي انګور وي نو ستاده کې مختلف میوه بوي. سوق با فقها، سوق با مفسرین، سوق با خطبا، سوق با مجاهدین. خالد ابن ولید تو ګورا نو غلوی سپ سالار دے. نو عبد الله ابن مسعود تو ګورا نو د علم کوټنۍ دا. نو عبد الله ابن مسعود تو ګورا، عبد الله ابن عباس تو ګورا ترجمان القرآن نے، ترجمان القرآن نے دا وګورا هغه ترجمان القرآن دا سے مختلف غنچی میں ویبا در خپل صحابو کې ښکارا کیږي او ویبا په ایمان کې ټول یو شانتي مشتبهن ایمان خو بد ټول یو شانوي و غیر متشابه خو سمرا د هر یو بجدا جدا وی. او وګورا انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه. پخیدو تے گورا داسیو دور برازی تب د دنیا نه لاړ شي دا میوه بدی پخی دور د ابو بکر براشي، دا میوه بدی پخی دور براشي د حضرت عمر پاغي کې به قیمتي پیسې وشي دور د حضرت عثمان او د علی براشي. او باغ بدی سمسوري انظروا الى ثمره اذا اثمر وينغه ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. یقینا خما پدی دلائل دی خود پارا دا قوم چی ایمان خوراڑی را پیزی خنزیر لنا ایمان خوراڑی نو چی ایمان پکیوی نو آپ دی امثلو خوشحالی گی. ہاں راش اگورا ستا صحابہ ما اگرزون رجوما للشیاطین نو آغا رجوما للشیاطین دا غین نمونو گورا سوک بولی آغا مشرکین گرزی دا مشرکین دا اللہ دا پانا برخیدار پیریان الان کې الله دای پیدا کړی دی او دای ګرځي الله لرا بغیر د علمنا زامن او لونا وای دا د الله نائبان دي، دا د الله نائبات دي، دا ګرځي او دا جنات دا د الله برخیدار دي. دا مشرکین د صحابه کرامو د لا سبت تسنس کیږي. زکا صحابه کرام ستوری دی رجوما للشیاطین ولی بے تسنس کئی زکا بے تسنس کئی سبحانه وتعالی عما یصفون. پاک دے اللہ بلند و بالا دے دا ہر آغا سنا چی دا خلق ورلا بیانی برخیدار دا اللہ برخیدار نشتا دا رب کریم برخیدار. صحابه کرام پا دی مسئلہ جنگی دلیو دغی مسئلی دا پارا جنگی دلیو. اللہ اللہ حاصل دا شو کار کوا اللہ برنا راولی د دې په کورونو کې مسلمانان موحدین صحابه و پیدا شي رڼا براشي سبا براشي رزبا خورز دا آرام چشپا بام دا آرام شي ستا صحابه بن ورسپوگمئی کما ستا صحابه بستوری کما رجوما للشیاطین زینت دزم کے او ہدایت نجوم ہدایت آب اگرزوما او دنیا بے خکما اخیرت بے خکما او بیارزخ بے خکما او باغ بدے سمسور کم پا مختلفو میوو سرا. اقول قولی هذا.